السلام علیکم ملګرو. عمران خان ته غیبی مدد ملو شو. په 9 مې واقعیت کې عمران خان بے ګناه ثابت شو. د عمران خان په حق کې یو غټه گواهی مخې ته راغلی ده. بل لیول پلینګ فیلډ حواله سره او د بیت نخي حواله سره سپریم کورټ خپل فیصله جاری کړې ده. د هغې فیصله مخې ته راغلی چې په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. دا وخت د عمران خان په وکیلانو باندې ډیر غټ تنقید هم روان دی. اخر په څه وجه باندې د عمران خان په وکیلانو دومره غټ تنقید روان دی، په دې هم ډیټیل سره خبره کوو. د بیت نخي حواله سره پېښور های کورټ په نن مطلب هغې کې هم نن سنوي د ټرایلز دی. د بیت نخي حواله سره د پېښور های کورټ نه نن یو غټ خبر مخې له راتلی شي. د پی ټی آی چیرمن بیرستر ګوهر علي خان غټ چیلنج خپل مخالفینو ته ورکړی دی. په دغه چیلنج کې بیرستر ګوهر علي خان څه ویلي دي؟ بل د اډیاله جیل نه عمران خان چې کوم آرټیکل چاپ شوی و په اکانومسټ کې، د هغې حوالې سره عمران خان خپله ذمهداري قبوله کړې ده. په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. په اډیاله جیل کې صحافیانو سره عمران خان خبرې کړې دي چې دا ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. 9 مې واقعیت ټوله ذمهداري د عمران خان مخالفینو په عمران خان ورچولې وه. تاسو له دې معلومه نون لیګ والا هم وي چې د عمران خان خلاف مونږ سره ثبوتونه هم شته. عمران خان 9 مې باندې چې څومره هم حملې شوي دي، ادې ماستر مایند عمران خان دی. رانا ثناء الله هم بار دا بیانات جاری کول، خو چې د 9 مې واقعیت کې ماستر مایند عمران خان نه دی او کم کس چې د ماستر مایند د دې حواله سره تر اوسه پورې چاله هم پته نشته. اوس په دې کې څنګه عمران خان بې ګناه ثابت شوی د عمران خان په حق کې چا گواهی ورکړې ده؟ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ صاحب صحافي سهیل وړایډ سره انټرویو دوران کې ویلي دي چې 9 مې واقعیت کې عمران خان ځکه زما په خیال وي هغه بې ګناه دی، دغه حواله سره موږ سره هیڅ قسم ثبوت نشته دی او د دې ذمہداري موږ په عمران خان نشو ورچولې. دا انوار الحق کاکړ صاحب په یو لایو انټرویو کې سهیل وړایډ سره دا خبرې کړې دي او دا فیصله به عدالتونه کوي، هغه به انویسټیګیشن کوي چې څوک د دې ماستر مایند دی. خو د عمران خان خلاف موږ سره هیڅ قسم ثبوت نشته دی او دینه مخکې رانا ثناء الله بار دا خبره کوله چې 9 مې ماستر مایند عمران خان دی او د په ملک باندې حمله کړې او د ملک ادارو ته نقصان رسولی دی. د دې ټول هر څه ذمہ دار عمران خان دی. نون لیګ والا به ټول هم دغه دعوه کوله. بل د بیت نخي اور پی ټی آی ته لیول پلینګ فیلډ نه ملاوېدو په وجه سپریم کورټ کې په دغه کیسونو سماعت شوی دی. نو د بیت نشان حواله سره د پی ټی آی کیس سماعت لپاره مقرر شوی دی او په 10 جنوري باندې په دغه کیس باندې سماعت کیږي. بل طرف ته لیول پلینګ فیلډ درخواست باندې هم سماعت شو. د پی ټی آی امیدوارانو چې کم کاغذات نامزدګي په زور اغشته کېدل او کم گرفتاریان شروع وینو په عدالت کې د هغې ویډیو ثبوتونه یا تحریري شکایت پېښ نه کړل شو. د عمران خان وکیلانو د هغې ویډیو ثبوتونه هیڅ قسم ثبوتونه په عدالت کې نه دي پیش کړي دي. لہذا د هغې په وجه د عمران خان په وکیلانو باندې غټ تنقید هم روان دی او کله چې عمران خان ویلو چې زبا زیات مطلب ټیکټونه د خپل پټۍ وکیلانو ته ورکوم، نو د هغې نه د هغې په وجه د عمران خان د وکیلانو زیاته توجه په کیسونو وی نه ده. خلک بیا تنقید کوي چې زیاته توجه د هغې په الیکشن باندې ده، د الیکشن په مهم باندې ده، په ټیک ټاک باندې ده، په ټویټر باندې ټویټ حواله سره د هغې زیاته توجه ده او د عمران خان په کیسونو باندې وی ادای توجه نشته. نو په دې وجه د عمران خان په وکیلانو باندې یو غټ تنقید روان دی. بل د بیت نشان حواله سره هم پېښور های کورټ نه غټ خبر نن مخې له راتلی شي ځکه چې الیکشن کمیشن د پی ټی آی انټرا پارټي الیکشن ملتوي کړی و. نو د هغې اپیل په پېښور های کورټ کې شوی 9 جنوري یعنې نن په دغه کیس کې سماعت کیږي. نو نن ورځ د پی ټی آی دپاره اهم ده اني ټایم د پی ټی آی حواله سره د بیت نشان حواله سره د پېښور های کورټ نه خبر مخې ته راتلی شي چې آیا بیت نشان واپس پی ټی آی ته ورکوي یا یې پوغه اخلي. نو دا به نن خبر مخې له راځي. بل د پی ټی آی چیرمن بیرستر ګوهر علي خان خپل مخالفینو ته کلیام چیلنج ورکړی دی. هغه ویلي چې زموږ مخالفین دا خبره په کلو غوږونو واوري که چېرې موږ ته انډر 19 ټیم ضرورت راغو نو موږ به مخالفینو سره په انډر 19 ټیم باندې مقابله کوو او میدان به خالي نه پرېږدو او ګټه به زموږ وي. دا خبره یې ځکه کړې چې د پی ټی آی څومره هم غټ رهنما دي، هغې کاغذات نامزدګي مسترد شوي دي یا په جیلونو کې دي یا مفروران دي. نو دې په وجه موږ به انډر 19 ټیم سره د دغې مخالفینو مقابله کوو. په انډر 19 ټیم باندې به مطلب نوي کسانو باندې به موږ مقابله کوو، په نوي کسانو په نوي امیدوارانو باندې به موږ دینه الیکشن ګټو. بل عمران خان د اکانومسټ آرټیکل ذمہداري قبوله کړې ده. جیل کې انتظامیه هم د حواله سره تحقیقات کړي چې ویلو چې دا آرټیکل عمران خان د جیل نه دی لیکلی. ډېرو خلکو ویل چې دا بل چا لیکلی، مختلف خبرې کېدې چې دا په پیسو باندې لیکلی شوی چا څه. خو پرون عمران خان صحافیانو سره خبرې کړې وې په اډیاله جیل کې. عمران خان ویلي دی چې دا آرټیکل ما لیکلی دی او زه د دې د هر یو لفظ ذمہ دار یم. دغه آرټیکل چې په اکانومسټ کې کم پبلش شوی و د هغې ذمہ داري عمران خان اخیستې ده. نو په دې ویډیو کې د اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.